یو پیره جبریل راغی، جبریل علیہ السلام راغی او تپوس کوي د الله رسوله ابوبکر صدیق څه شو؟ الله تپوس کوي د اسمان نه جبریل راغلی دی. دویم چې د انسان الله تپوس کوي او پرښته د هغه دپاره دی، عام شخص نه دی. ابوبکر څه شو؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل دلته به چېرته یې روی غوښته، چې روی غوښته ابوبکر صدیق سره غم دی چې د اسمان نه نن بیا د ابوبکر دپاره څه راغلی دي. وی الله تپوس کوي د ابوبکر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په غاښ باندې دړلې. وی زما رب په اسمان تپوس کوي، تپوس دې وکړه چې غاښ یې څنګه دی. ټول څوک سره سبحان الله وایي، اواز رانغی ذوق سره سبحان الله وایي. زما رب د عیادت دپاره تپوس وکړو، ابوبکر نه تپوس وکړه. وی نبی علیہ السلام مبارک فرمای زه حیران شوم چې ما سره ابوبکر پاتې کیږي او که زه د ذات دپاره څه غواړم، ما د ابوبکر نه ما سوا د بل در ته نه یم ولاړ، ما د هغه مال داسې ګڼلی. نن ده ما ته څنګه د غاښ د درد نه دی ویلی او په د درد راغلی دی. چې معلومات یې وکړه، توجه کوئ خبرې ته، که توجه نه بیا درته بندوم. چې معلومات یې وکړه، وی د غاښ در په ابوبکر صدیق باندې د 7 کالو نه مسلسلو نبی علیہ السلام مبارک ته پته نشته. نبی علیہ السلام ته تپوس وکړه ابوبکر تا ما ته نه دی ویلی، تا ما ته نه دی ویلی. جواب د ابوبکر د طرف نه راغی د الله رسوله غاښ درد په ما باندې الله راوستی و، هسې نه چې الله ووایي چې درد در باندې ما راوستی دی او شکایت مې مصطفی ته کوي. ټول څوک سره سبحان الله. درد ما راوستی دی و شکایت زما محبوب ته کې مال حیا راتله، دې وجې نه زما رب تپوس وکړو، تپوس ته وکړه چې غاښ څنګه دی. چې د انسان تپوس الله کوي. د ما محترمو یو عام انسان بني او تاسو ته نن هغه شپه ویم د ابوبکر صدیق درته هغه شپه ویم کومه چې د نبوت گویا چې نبوت ما وی قرآن. زه اکثر خبره کوم قرآن 2 قسمه دی. یو هغه قرآن دی چې مونږ ته دلته دی دې سپاره کې چې کوم دی، یو هغه قرآن چې د مکې او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دی. مو ته داسې ظاهري ټکي لیدلی دي، لیکن نن تاسو ته د هغه قرآن تذکره کوم چې د مکې او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده. نن تاسو ته د هغه قرآن تذکره کوم، تاسو ته د هغه ریل په کوم ریل کې به چې هغه مدینې او مکې کوڅو والا قرآن پروت د هغه ریل هم زمانه نن وره چې هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آرام فرما دے علی راغے، ابوبکر صدیق علی راغے د نبی علیہ السلام دروازے اڈا بولا. توجہ کوئے خبر ته بدایو خبره کوم دا ټیم مختصر دی بس ودریږي. وی دروازے اڈا بولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را بیدار شو، وی کتل علی ولاړ دی، نبی ته علی ولاړ دی. نبی ته څوک ولاړ دی؟ علی ولاړ دی. څه چل دی؟ د الله رسوله کافرانو گیر چاپیره پړاو اچولی دی او ستاسو د قتل اراده کړې ده. ابو جهل مو سره دی، ابو جهل مو سره دی. وی نن شپه به د هغې دا دغه چې نن شپه به پیغمبر چې کوم دی قتل کوو معاذ الله. ټول کافران گیر چاپیره ولاړ دي، د الله رسوله څه به کوو؟ نبی علیہ السلام مسکی شو، وی دی د اوس نه ولاړ دی او زما رب ورته د کله نه ولاړ دی. جملې ته وکړئ دی زما د قتل دپاره اوس ولاړ دی، زما د بچو دپاره زما رب د کله نه ولاړ دی. وی علي چې دا خبره اورېده توجه شه د الله رسوله کوو بس اوس توجه کوئ خبرې ته زما محترمو. نبی علیہ السلام شګه یا د خوره راواغسته او داسې اونوسته. هغه خوره چې څومره کافران ولاړو د هغو سترګو ته لاړه. نبی علیہ السلام مبارک را روان شه، د دروازو نه راووته، ټول ړانده شو، لیده یې نه. ځکه خو د الله پیغمبر عام سړی خو نو او بیا په پیغمبرانو کې عام پیغمبر هم نو، امام الانبیاء د ټولو پیغمبرانو پیغمبرو، د ټولو پیغمبرانو پیغمبرو. وایي چې اوته علي ته وی زما په بستره سمله، علي ته نبوت والا بستره میلو شوه. اوس دې توجه کوئ دې خبرې ته چې ابو بکر ته به څه میلاویږي. علي ته بستره د نبوت میلو شوه، علي ته د نبوت بستره میلو شوه. توجه کوئ خبرې ته، بس خبره راغونډوم مختصر چې ابو بکر ته به څه میلاویږي. د شپې نیمه شپه ده، دروازه د ابو بکر وډبېده
چې دروازه کولو شوه د 14مې سپوږمۍ نه زیاته رڼا د ابو بکر په دروازه کې ښکاره شوه. ټول څوک سره سبحان الله. چې ویې کتل هغه د نبوت چهره وه چې درې صدیق ته ولاړه وه. د الله رسوله تاسو ولې کړو کو چې راتلې؟ ټول څوک سره پیر سبحان الله وایي چې دا هغه وبنګي. وایي درې صدیق ته پیغمبر ولاړ دی. आवाज راغی د الله رسوله تاسو سره تکلیف کو، تاسو سره راتله. د الله رسوله غلام به در لګلو، نوکر به در لګلو، چاکر به در لګلو، استاد به در لګلو، څوک به در لګلو، سوال جواب به کړو. زه خپل در نبوت ته درغلم. نبی علیہ السلام مبارک د طرف نه جمله وره. نبی علیہ السلام جمله فرمایله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. زه پیغمبر چې سکم پخپل نکم، زما خبره درف د طرف نه اعلانی، درف د طرف نه امری، زه د ځان نه یو کار نکم. نن که زه دی صدیق ته راغلم، ستا در ته راغلم، خپله نیم راغلی، رب امر کړی دی چې لاړ شه، ځکه ستا در ته راغلم. ټول څوک سره سبحان الله. خپله نیم راغلی، زما رب امر کړی دی چې در صدیق ته ودرېږه نو راغلی یم. الله امر کړی دی چې الله چاته وایي چې پلان کې کور ته ورسو. زما محترم هغه به عام کور نه کړه. نبی علیہ السلام مبارک ابوبکر صدیق داسې انسان دی چې د چتم د نبوت نه تپوس نه یې کړی. دا ریکارډ دی، د تاریخ کتابونه وګوره، د سیرت کتابونه وګوره چې نبی علیہ السلام مبارک وی چلے د وی چلو، چې نبی علیہ السلام وی کرے د وی کرو، د په عمل کړی دی. بس تپوس یې چتم نه دی کړی. ابوبکر صدیق داسې انسان دی چې په مخ ته ځمکه د نبوت نه چا تپوس نه دی کړی. د هغه نام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. اوس توجه کوئ خبرې ته. دیخوا نبی علیہ السلام مبارک اوه ابوبکر زه چې ځو تپوس نه کوي. پکار چې د الله رسول چته به ځو، کم خوا به ځو، څه ټایم ځو، صبر وکړه. ابوبکر ځو، جواب راغی د الله رسول ځو، زه چې ځو واپس را روان شه. تپوس نه کوي کور کې، د ښځې نه تپوس نه کوي، لور نه تپوس نه کوي، مور نه تپوس نه کوي چې روان یم. ډایرکټ راووته. نبوت والے لاسې نیولې دي، مخکې روان دی، شپه ده، په لاره روان دی. خبرې ته توجه کوئ چې ویې کتل د وینې ګویا هغې باندې به د پیغمبر د وینې د یوې قطرې قطرې بوی لګېده. د وینې قطره جاري شوه، بوی راغی، عجیبه بوی راغی. ابوبکر صدیق شاته دی، پیغمبر مخکې روان دی. ابوبکر صدیق شاته دی، پیغمبر مخکې روان دی. اواز راغی د الله رسوله ودرېږه. ابوبکر صدیق اواز وکړ. نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کافران دی را پسې د الله رسول ودرېږه که ونه درېدې زمانه سا وځي. جملې ته توجه کوئ. د الله رسوله که ونه درېدې سا رانه وځي. وایه څه دي؟ د الله رسوله ستا د خپې نه د وینې قطرې ځي. دا ولې؟ ورته جواب وکړو. وایي چېرته دغه به پکې ورغلي، چېرته میخ به ورغلي، څه به پکې ورغلي، د هغې د وجې ناراضه کافران دي. نه د الله رسوله داسې خو نشي کېدی. اوس توجه کوئ خبره، داسې نشي کېدی د الله رسوله. ستا په وینې د ما زمانه ستا نه وینه ځي، زما ابوبکر نه سا وځي. تا ته پته شته د الله رسوله ته څنګه مخکې دی؟ ودرېده. څه به کوو؟ د الله رسوله زه ښکته کېږم، ته را باندې سورلي شي، زه ستا سورلي یم، ته په ما باندې راوخېجه. اوس هلته په بستره باندې د نبوت په بستره باندې علي پاتې شه. نن د پیغمبر د پاره بستره وجود ابو بکر صدیق وګرځېده. ټول څوک سره سبحان الله. وایي نبی علیہ السلام چې پې ورسور شه وروخته اوږو ابوبکر صدیق یا روانو یې په هوا باندې منډې والې. زما طرف نه یو جمله وره، یا روانو یې په هوا باندې منډې والې. زه وایم چې دا سورلي په څه باندې سورلي وکړي؟ که د حلیمه سعدیه د اوښې خبره کوم، د ټولو نه کمزورې اوښه د حلیمه سعدیه وه، لیکن چې پیغمبر پې کېناسته د ټولو اوښو سرداره وګرځېده، د ټولو اوښو نه تیزه روانه وه. براقونه ډېر دي، لیکن په کوم براق چې پیغمبر سورلي وکړه هغه براق د ټولو براقونو سردار وګرځېده. پرښتې ډېرې دي، لیکن کومې پرښتې چې د نبی علیہ السلام سره وساطت راغی هغه سید الملائکه وګرځېده چې جبریل نوم دی. کتابونه ډېر راله، د کوم کتاب چې نسبت د پیغمبر سره راغی نوم یې
قرآن وګرځېده شپې ډېرې رالې د کومې شپې چې پیغمبر سره وساطت راغی نوم یې لیلة القدر وګرځېده ښارونه ډېر دي لیکن د کوم ښار چې نسبت د پیغمبر سره راغی نوم یې مکة المکرمه وګرځېده د ما محترم اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اوږو د سر ته ورسېد ما وی چې په کومه سورلی باندې پیغمبر سورلی وکړه هغه د ټولو سورلو نه آګې شوه جس کا نام ما وی ابو بکر صدیق چې وی رسول ما محترمو چې کله په غار کې سملاسته عمر فاروق چې کله غار سور ته دننه شه غار سور به تاسو اکثر حاجانو عمرې والا هغه ځای لیدلي چې انسان ورته پیاده نشي ختی ابوبکر پیغمبر په اوږو باندې کېنولی دی او بره روان دی زما د نبوت تپاره سورلی نن ابو بکر صدیق ګرځېلی ده گویا زما رب د ابو بکر بارک وی بعد الانبیاء په مخلوق کې چې د ټولو نه لویه مرتبه ده د هغه نام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ټول څوک سره سبحان الله زم نبوت والا وجود په سورلی کړی ده زما محترم او تاسو ته یو بله خبره هم کوم یو صحابي دی چې کله بوتان په مکه مکرمه کې پراتو د هغه دپاره الله معجزه چې کله په مکه مکرمه کې بوتان پراتو یو صحابي دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ووی وی زه درته ښکته کېږم او ته بره شه دا بوتان نه وغورځوه هغه ورته وی د الله رسوله داسې چته کېدی شي چې زه به د نبوت په اوږو باندې خپلې خپې ږدم داسې چته کېدی شي داسې نشي کېدی د الله رسوله زه درته ښکته کېږم او ته زما په اوږو راوخېږه وایي علما کرام د تاریخ کتابونه وګوره کله چې نبی علیه السلام مبارک په اوږو وروخته هغه له چې الله څومره طاقت ورکړی د دنیا طاقت یې ولګو لیکن نبوت والا وجود یې ونښوځو د ما د نبوت والا وجود د هغه دا کو لیکن د ابوبکر صدیق دپاره چې الله هغه د هغه دپاره یوه معجزه وه د هغه د بدن دپاره یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات